نن دلته اوس راځو نن امپلای ته. امپلای کې د کمپنۍ کا هوکې د سیټینګ شوی د ګورم ته شوی یا نه شي کې شوی دی یو نه داسې کمپنۍ کولاول غواړي چې مخکې پکې بالکل سیټ اپ نه وي امپلای ها دا یې سیټ اپ نه وي داسې کمپنۍ کولو کو دا کلوز کوم دې لپاره به نو دغه امپلای ډیفالت اولټرن اول د نیو چین نیو امپلای ډیفالت کې موږ دا سیټینګ کوو چې موږ سره څونه امپلایز دي نو موږ سره زیات تر کم قسم امپلای دي مطلب چې هغه کم تعداد چې زیات دی زیات تر امپلای کم قسم دي چې هغه سیلری والا زیات دي یا ویجز والا زیات دي یا کمیشن والا زیات دي موږ هغه دا قسم امپلای لومبه سیټ اپ کوو ٹھیک شو نو ارننګ کې بدلتا د امپلای ارننګ دی کو دا هغه دا په هیډ باندې ته ویل شي دا د پیرول کې یو پورا پیکیج دی تنها چاته ورکو سیلری شو یا فود الاونس یا نور چې پکې څونه سوي نو دا ټول الاونسز چې کوم وي نو موږ دا ټول چې دا په هیډز دي یا پیرول آیټمز دي نو دې کې په ارننګ کې به موږ اډ نیو ترالو او زه دلته کې ما فرض کړه دا سلیکو انوال سیلری چې موږ سره امپلایز چې کوم دي د سیلری والا زیات تر د سیلری والا دي نو موږ به ما سیلری سلیکو فل حال ته موږ جانوم نه ورکو دا چا سیلری بلکې دا جنرال سیټینګ کو نو ته دا ونیکس کو ریګولر پے بوالو ریګولر پے چې مطلب یو خو د ګور سیک پے هغه ته وایي چې کس بیمار دی معذور دی او کمپنی ورته بیا هم تنخوا ورکوي ټیک شو ویکیشن پے موږ هغه سلیکو یو کس په چوټې باندې تنخواګانې نو داسې کسان خو ډېر کم چې معذور وي یا په چوټو وي تنخوا دي زیات تر کم قسم وي ریګولر پے والا وي دا به نیکس کو او دلته به ولیکو سیلری آیټم مطلب دا چې سیلری به ولیکو سیلری ایډ کو سیلری نوم ولیکو نیکسټ مې کو دا پیرول ایکسپنس ته اتوماتیکلی پیرول ایکسپنس اکاؤنٹ جوړ شوی هم دی سلیکټ شوی هم دی دا فینیش کی اوس په دلته سیلری ولیکي چې د زمونږ چې څونه امپلایز دي هغه کې اکثریت څونه تنخواګانې زه چې زیات تر خلکو پکې فرض کړه 20000 دي نو موږ به دلته چې لیکو دا به انول به لیکي چې 20000 د میاشتې شوله د کال دونه شوله ټیک ده دا سیلری ولیکل به دې کې کیلکولیشن په خپل کې د خپل به کېږي په تو کې چې د کال بولی کې خپل میاشته دې بدلې بیا پیرول شیډول کې اوس موږ شیډول جوړ کوو تنخوا موږ کله ورکو لکه دلته موږ سلیکټ کوو چې موږ تنخوا ورکو منثلی ورکو کو ویکلی ورکې نو ویکلی لیکلی شي دغه منثلی مو لیکو نو بیا به دلته منثلی سلیکټ کې منثلی کو ویکلی لیکلی ویکلی سلیکټ کې او د اینڈ پے د پیرول لکه تنخواګان اینڈ ډیټ کم یو دی مطلب دا چې موږ سره تنخواګانې د امپلای په 30 باندې پوره شي به چې ورکو لار کله ور تنخوا به ورکو کله مثلا په 5م تاریخ ورکو او دا د میاشتې 3 ورځ راځي 5م ورځ راځي صحیح شو دا وو کې نو دا یو په هیډ تا جوړ کو دلته کې دا نوم راغلو د دې نه اوس لاندې دلته کې ایډیشن ډیډکشن او کمپنی کنټریبیوشن ان ایډیشن اضافي څه ورکو نو به دې کې چې اډ نیو تراشو لومبه مې ایډیشن واغستو ایډیشن کې مطلب مختلف شنو لیکلی شي ترانسپورټ الاونس یا میډیکل الاونس ایجوکیشن ارسونه چې تاسو لیکل غواړئ دا هغې نوم به یو به لیکئ او د ټرانسپورټ ولیکو نیکس پکې دا پیرول ایکسپنس دی نیکس پکې دلته د ټیکسونو او د الاونسز یو لیست راغلی دی خو که فرض کړه د دې ټرانسپورټ نوم دلته وي ته هم سلیکټ کولی شي خو که سلیکټ کولو ضرورت یې نشته بس نانلی موږ هسې مین بر سیټینګ کوو نوم هم لیکلی دی نو دا موږ نان واغستلو نیکسٹ میں کو بیا دلته یو لیست دی خو دا هم زموږ د ملک مطابق نه دي دا چې کوم امریکا مطابق دي چې زیاتره سیټ اپ چې کوم په کویک بک کې دی هغه د زموږ د ملک مطابق نه دی موږ اکثر مینول په خپله سیټ اپ کوو پکې نو دا ما پرېښوسته نیکسٹ میں کو درې اپشن دلته دا دي لومبی دا دی چې کالکولیټ دس آیټم بیس آن کوانټټي بعض اوقات کو فرض کا پروډکشن کیږي یو کس دی چې هغه مطلب څونه پروډکشن وکړو څونه سې جوړ کړو کارخانه د فیکټري ده نو هغې بنیاد والا موږ دا ټرانسپورټ ورکوو یا کو فرض کا घंटों حساب سے ورکو چې څونه دونه یو سپیسیفک تعداد घंटे ولیکو چې دونه घंटे کار وکړو بیا ول ټرانسپورټ ورکو یا داسې اس قسمه شرط پکې نشته نو نه در به سلیکټ کا دا د نیکسٹ کو او ګراس پے به سلیکټ کی چې ګراس پے سره بد دی کیلکولیشن کیږي نیټ پے خو هغه وی چې بس هغه ارسه د کټ شي وي او ګراس پے دی لکه 100 روپے د ګراس پے ده نو 100 روپے ګراس پے دې سره مزید هم څه جمع کېدې هم شي ماینس کېدې هم شي چې جمع او ماینس ته وشي نو بیا به نیټ هغې ته ویل کېږي دا به ګراس پې موږ سلیکټ کړو نیکسټ به کوو دلته مو لیکلی شي چې ټرانسپورټ موږ څونه ورکو مثلا ټرانسپورټ موږ ورکو ورله 1000 روپۍ ورکو ورله
او د کال څونه ورکو نو دلته بیا ټول کال ولیکي دا فینش کې د دې کې دا لیکل راغلو ایډیشن ایډ شول اوس بیا دوباره ایډ نیو ته ځم او بل دلته کې مې ډیډکشن سره کوم چې دنه څه کټ کو څه ته کټ کو مثلا دی چې فوډ ته کټ کو د کینټین کې خوراک کوي د ورځې لنچ کوي د هغې پیسې دنه تنخواه نه کټ کېږي او کینټین ته موږ به ورکو نو دا نیکسټ کو نو وایي دلته ولیکلي دي انټر نیم اف ایجنسي ټو وچ لیبلټي از پیډ د هغه لیبلټي د هغې ایجنسۍ د هغې ادارې نوم ولیکئ د لیبلټي چا ته موږ ورکو فرض کړه کینټین ته موږ ورکو نو دلته کې کینټین ولیکلو او بیا دلته به کویک ایډ به کې دا کینټین د وینډر لیست کې شامل شو کو فرض کړه د څه آی ډي وي نمبر یې ولیکه او پیرول لیبلټي اټومیټیکلی سلیکټ شوی دی همدغه پرېږده صحیح دا به نیکسټ کې نیکسټ به کې دا هم هغه شان دی دا موږ هم هغه شان نیکسټ کوو دلته اوس کورېکټ لیکم صحیح ده خو نه ما دلته ونه لیکو د دې په ځای باندې زه بیا دلته هم لیکلی شم که هلته دې نه لیکلی نو خیر دی دلته هم لیکلی شي چې 500 روپۍ د میاشت دی او 6000 روپۍ د کال شي ټیک شو دا دې ډیډکشن کېږي درېم او اخري اپشن دی کې بل دی کمپني کنټریبیوشن د کمپني کنټریبیوشن نه مطلب دا چې بعض اوقات کمپني ستا تنخواه درکوي الاونسز درکوي خو ستا دپاره یو فنډ هم دی څه پیسې دي پنشن دی جی پي فنډ دی هغه هم یو ځای کې جمع کېږي هغې کې سره کنټریبیوشن کې حصه ده څه به کوي چې نو بیا به هغې دپاره دلته نوم ولیکي مطلب پنشن شولو دا چې ما ولیکو پنشن دا به نیکسټ کم دا لیبلټي هم دا ایکسپنس هم دی په خپله دا راغلي ځکه چې کمپني تاسو کنټریبیوشن کوي د کمپني د جیبه پیسې لګي نو دا ایکسپنس شو کمپني دا پیسې بیا څه ورځې بعد یو ادارې ته ورکوي لکه دلته کې یو پاکستان کې ای بی یو اداره د باندې اوس نومېر شو ای او بی آی په نوم باندې اداره ده چې دا د امپلای پنشنونه ځي د څه جمع کېږي او بیا چې څه خاص کلونه بعد چې څونه پیسې جمع شوي وید انټرست هغه امپلای ته پی کړی شي ټیک شو نو کمپني دپاره دا لیبلټي او ایکسپنس دواړه دی صحیح دا به نیکسټ کې نیکسټ پکې دا هماغه شان دی او دا کنټریبیوشن څونه کېږي نو دا اماونټ دلته ولیکه چې 100 روپۍ ورسره د میاشتې کوي کمپني د کال ورسره دونه کېږي دې نه بعد اوس راشه ټیکسس ته راشه ټیکسس کې دا چیک چې کوم لګېدلي دا به زه خوا کوم د خپل ځان نه سیټینګ کول غواړم ادر ته به راشم او ادر کې به ایډ نیو کې دلته په ټیکسونو یو لیسټ موجود دی خو ټیکس نوم او سیټینګ موږ ځان نه خپله کوو نو بیا به موږ یوزر ډیفاین ټیکس لیکو دلته به ټیکس از پیډ بای د امپلای یا ټیکس از پیډ بای د کمپني اوس موږ سلیکټ کو ټیکس از پیډ بای د کمپني امپلای نه ټیکس کور کوي کمپني د په ځای نه ورکوي نیکسټ پکې دا دلته د ټیکس نوم ولیکه مثلا انکم ټیکس دی د ټیکس نوم دی ولیکلو دا لیبلټي ده ځکه چې کمپني د امپلای نه ټیکس واخیستو خو چاته به ورکوي حکومت ته به ورکوي او حکومت کې کومې ادارې ته به ورکوي فرض کړه ای بي آر ته به ورکوي دا د یو وینډر د ادارې یو ایجنسۍ نوم دی اب ایډ کې نیکسټ پکې نو اوس کو فرض کړه زه دا پرسنټیج کې ولیکم چې 15% ټیکس کټ کېږي فکس هم لیکلی شي خو په 15% ما ولیکو نو بیا به دلته کې زه دا چک لګوم چې دا ټول جمع کا په دې باندې چې څونه پیسې راځي د دې 15% یې کټ کا او که ټول نه جمع کړې دا چک اخوا که صرف په سیلري باندې لګول پکار دي خو چک د سیلري نه زه اخوا کوم نه اخوا کېږي ځکه چې سیلري هم په ارننګ کې لیکلی کوم شی چې په ارننګ کې په هغې به خامخا ټیکس لګي بیا دا فوډ ډیډکشن کو زه چک ولګوم د سیلري نه د فوډ پیسې چې ماینس شي بقا چې څه پاتې شي په هغې باندې ټیکس لګول پکار دي نو بیا دلته چک ولګو دا فینش کا او نو دا د ډیفالټ سیټینګ وشولو دا اوکې کا موږ دلته د کوم امپلای نوم ورنکړو موږ جنرال سیټینګ وکړو زیاتره چې موږ څه کوم امپلای دي د هغوی کې دونه تنخواګانې دي دا دې دپاره چې موږ اوس دې نه بعد امپلای ریکارډ جوړو نو بار به زه هر یو ته بیل داسې سیټینګ نه کوم به دا یو پیره شوی ده خو فرض کړه د یو امپلای سیټینګ د دې نه مختلف وي نو صرف یو ته یې بدل کړو باقي به دا ټول دپاره استعمالوو نو دا به اوکې کې نو دا امپلای ډیفالټ جوړ شو ټیک شو نو وایو بس دا کافي که نه دا ډیفالټ سبا امپلای ریکارډ به جوړو ټیک شو نو امپلای ریکارډ چې ګوره کله جوړو نو دا سیټ اپ چې موږ کوم جوړ کړی دی دا موږ ته چې کله امپلای موږ سیف کوو نو موږ ته به دا په مخ ته ډایرکټ راشي نو بیا که زه اوکې کوم بس دا تنخواه د هغه امپلای مقرر شوه ته د امپلای تنخواه دوباره مه جوړوه او که فرض کړه د امپلای دپاره موږ بیا تنخواه د دې نه بدله ورکړو نو هغه سیټینګ بیا د هغه یو دپاره به صرف کړو ټیک دی